بخاری روایت دی عباده ابن صامت رضی الله عنه فرمایي من احب لقاء الله احب الله لقاءه څوک چې د الله سره ملاقات خوښي الله د سره ملاقات خوښي ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه او څوک چې د الله سره ملاقات نه خوښي الله د سره ملاقات نه خوښي عائشہ رضی الله عنها عرض کړو انا لنكره الموت الله رسوله دا مرګ خو موږ نه خوښو د الله سره د ملاقات د لپاره ولنې سبب څه دی ولنې پونه انسان په د مرګ ذایقه سکی دا غي نه پس چې اخرت والا ژوندۍ پیدا شي یا به د الله سره ملاقات خ نصیب شي یا به په قهر حالت کې نصیب شي د الله رسوله موږ مرګ نه خوښو او واقعي مرګ څو خوښي نبی علیہ السلام ډېر خولي تفسیر فرمایلو ليس ذاك خبره دا څنګه ده ولكن المؤمن اذا حضره الموت کله چې مؤمن سړی ته مرګ راشي مرګ حاضر شي علامات مرګ شروع شي بشر برضوان الله وکرامته نو د مرګ په ټیم کې مؤمن ته د الله د رضا اعلان کیږي چې اے مؤمنه الله تعالی راضي دی الله ستاسو لپاره په جنت کې داسې مقامات نعمتونه تیار کړی دي دا وته د مرګ په ټیم کې نه لګيږي نو د مرګ په ټیم کې چې کله د الله د رضا پته ولګي چې مان الله راضي دی په دغه وخت کې فليس شيء احب اليه مما امامه محبوب ترين سیس په دغه ټیم کې سي چې زرغانه دا روح وځي چې د خپل رب سره ملاقات وکړي دغه بل خواهش پیدا شي نو دغه دغه خواهش چې زه د خپل رب سره ملاقات زر وکم نو د دې خواهش په بنیاد به الله هم دا غواړي چې زه د خپل بنده سره ملاقات زر وکړم او د حدیث ټوکړه ده وان الکافر اذا حضر کافر ته کله مرګ حاضر شي علامات مرګ تراشي بشر بعذاب الله وعقوبته دته په دغه ټیم کې ویل شي چې د الله عذاب دې منتظر دی سزاګانې در الله تیاری کړې دي نو چې کله دا ووري چې بستر کې پټېدل دی او جهنم دی نو دا چرته مرګ خوخی په دغه وخت کې وایي چې مړ نشم د الله سره مې ملاقات ونشي نو دغه وخت کې دا چاهت پیدا شي بس کو الله سره زم ملاقات نو کو جهنم دی چالو مې نه ونشم الله سره ملاقات نه خوخی نو الله د سره ملاقات نه خوخی الله دې په موږ باندې داسې حالات راولي چې د مرګ په ټایم کې د جنت زیرو شي د مرګ په ټایم کې راته ویل شي چې الله د ناراضي دی کو دا نو ویل شو راته بیا حالات خراب دي زمون عمل خو موږ ته پته ده چې څونه موږ عمل کې اخلاص دی څونه ریاکاری درکې د چا د پاره کو او د چا د پاره نه کو اخلاص څومره دی ریاکاری څومره ده کو دا موته د خپل عمل په خپل اپریشن کو موږ ته پته ولګي چې په دې باندې څو نمبرې پکار دي په دې باندې الله راضي کېدی شي کو نشي راضي کېدی او جنت تدل دا هغه رب په فضل باندې ممکن ده نو دې حدیث نه ثابت شو چې اصل بنیادی سیس په دین کې سره چې زموږ ستاسو تعلق د الله سره مضبوط شي بده زړګي کې د الله مینه پیدا شي